العلماء ورثة الانبیاء، علماء د انبیاء وارثان دي. اوس دغه علماء کرامو دغه کار غسته دي او تر نن تاریخه پورې الحمدلله کو تاسو وګورئ نو د دین چې څومره شوبې دي پاغي کې دا کار علماء راغسته دي. او د ختم نبوت په صدقه کې چې دا کم کار مونږ تاسو ته حواله دي هغه د علماء کرامو په نگرانی کې ټول مسلمان لګیا دي او په مختلفو شوبو کې هغه کار سکی هغه کوي. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جهاد کړی دی نو په دې امت کې مجاهدین شته. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تبلیغ کړی دی نو په دې امت کې مبلغین شته. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خلکو د اصلاح د پاره کار کړی دی نو په دې امت کې مصلحین هغه شته. او دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک که د دین نشر او اشاعت کړی دی نو په دې امت کې هغه خلک شته چې د دین نشر او اشارت هغه کوي. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مدرسه قائمه کړی ده او پاغي کې طلبه او د غوی په ذریعہ باندې الله رب العزت دا دین مونږ تاسو ته رسولې دي نو دغه شوبه علماء سنبال کړی ده او دغه مدارس په دې زمانه کې موجود دي. نو دا څومره کارونه چې د دین دي او دا څومره شوبې چې دي پاغي کې دا ټول کار چې روان دي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت په صدقه کې کم کار دی نو هغه کار د نن ورځې پورې روان دی او دا به دغه شانتي رواني دا به دغه شانتي سي روان وي.